أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ويسألونك عن ذي القرنين او دوی تپوس کی دتانا عن ذي القرنين د ذو القرنين په حق لباندې يهود وغدري سوالات کړیو د مکه مکرمه مشرکین چې وغیرال او د مدینه منورې د يهودو نه تپوس کو چې زمون په علاقه کې یو کس راوتی د پیغمبري دعوی کړی دا چې دا په حق باندې پیغمبر دی او کنه په نه حق باندې دعوا کړی دا مونږ ته وسنګ پته لګي د مدینه منورې يهود د اهل کتاب يهوديان په کتاب باندې پوهیدل مخکنو کتابونو باندې پوهیدل نو هغه ورته درې سوالات وکړل چې تاسو ته د دې پیغمبر د حقانیت پته الله غلګي چې دنه تاسو درې سوالونه وکړي نو کو په دې درې سوالونو کې دغه پیغمبر د دوه سوالونو جوابونه درکړل د یو سوال جواب در نکړو دا په حق باندې پیغمبر او کنا د درو وړو سوالونو جوابونه درکړل بیا هم پیغمبر نه دی کو د درو وړو سوالونو جوابونه در نکړل بیا هم پیغمبر نه دی دغه د یو سوال جواب درکو د دوه در نکړل بیا هم مطلب دا و چې دی کو پیغمبري په حق باندې دغه نه خدا ده چې دی به د دوه سوالونو جوابونه درکې د یو سوال جواب نه درکې نو کو دغه شان دی وګړل پیغمبر دی او کو دغه شان دی اونګړل بیا پیغمبر نه دی نو باغې کې یو د روح په باره کې کوم دی تاسو چې روح څه شي دی دویم د اصحاب کهف په باره کې تاسو چې اصحاب کهف څوک دي دا غي باس تیر شوی دی د روح باس تیر شوی دی دریم تاسو د ذوالقرنین باره کې چې د یو کس تیر شوی دی چې هغه د مشرق نه تر مغربه پورې دا سفرې کړې دي په ټوله دنیا باندې حکومت او دا سو د حال راته بیان خو يهودو چې مشرکین مکه او ته کوم سوال کړو نو دوی نو ویل چې ټول حالات بیان کړي او صرف دومره ویلو چې دا سوکو ذوالقرنین او د حال راته بیان کړي صحال ټول حالات نه صحال راته بیان کړي نو قران مجید هم اک جواب کړی دی ويسالونک او دوی تپوس کوي دتانا عن ذي القرنين د ذي القرنين په باره کې نو قل نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی فرمای او فرمای وتا ساتلو زرد جزب اول ولم علیکم پتاسو باندې منه بعضی د دین ذکرن حالات بعضی ذکر بعضی حالات په در باندې اولم ټول نه بعضی حالات په در باندې اولم ذوالقرنین دا ورته قران مجید نه دی ویلي بلکې دی سوال د ذوالقرنین کړي او ذوالقرنین سوکو نو دغه بس موږ مخکې کړی خو بیا به دوباره او ذوالقرنین ولي وی نو بعضی مفسرین لیکلي دي چې د په دې سر کې دوه د خکرو په شان دي سيزونه چې کوم دي جوړ کړیو د دې وختونه نو د دې وجه نه به ذوالقرنین دوه خکرو والا او بعضی مفسرین وایي چې دی تبع ځکه چې کوم دي ذوالقرنین وی چې د دوه قرنو سفر کړی وي د مشرق سفر کړو د مغرب د دنیا سفر کړو نو د دې وجه نه به ذوالقرنین بعضی وی چې د سره تاج او باغ تاج کې دوخ کړی وي نو د دې وجه نه به ودا ذوالقرنین نو وجه تسمیه چې کوم دی علماء ډیر ذکر کړل چې د دې دی وجه نه به ودا ذوالقرنین وي او ذوالقرنین کوم ذوالقرنین دی اتفاق دا دی چې په دغه وخت کې ډیرو خلکو چې کوم دی ذوالقرنین نمونه یخي او بیا د هر ذوالقرنین لقب دا به اسکندر نو خلکو پکې باز ویل دي چې دا هغه ذوالقرنین دی هغه ذوالقرنین اسکندر کوم چې دارا وجلو دارا قتل کړو
چې دغه وزیر ارسطو. علماء ویل دي محققین دا خبره غلطه ده. دا غلطه ده دی وجه نه ده چې کم ذوالقرنین چې دغه لقب اسکندر او د وزیر دا ارسطو او د دارا وجلو او دا د عیسی علیه السلام نه تقریبا 600 کاله مخکې 300 کاله مخکې تیر شوی. نو دې مشرک وو. د دې وجه نه قرآن چې کوم ذکر کړل دا خو دغه اختلاف ته چې بعضی وی دا پیغمبر دی او بعضی وی نه پیغمبر نه دی، دا الله تعالی ولی دی. نو د کوم سړي په پیغمبرۍ کې چې اختلاف شي او دغه ولایت د یقیني وي چې دا د الله تعالی لوی ولی دی. نو قرآن چې کوم ذکر کړل خو د الله لوی ولی دی. او دغه اسکندر او ذوالقرنین چې کوم دا مشرک وو، وی دغه نه دی. وی دا ذوالقرنین د ابراهیم علیه السلام په دور کې تیر شوی او د وزیر چې کوم نو هغه حضرت حضر علیه السلام د وزیر حضرت حضر علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام سره یو ځای حج هم کړی دی او هغه ورته وصیتونه هم کړي دي. دا هغه ذوالقرنین دی. د دې باره کې فرمایي ويسألونك او دوی تپوس کوي د تانه عن ذي القرنين د ذوالقرنین په حق لباندې. قل او فرمایو د ایباک حبیبا سأتلو زرد چې زب اولولم علیکم پتاسو باندې منه ذکرا بعض حالات د دینا بعض حالات د ذوالقرنین بعض حالات باندې اولولم. انا مکننا الله تعالی فرمای انا مکننا بشک موږ قدرت ورکړو طاقت ورکړو له دتا فی الارض پزمکه کی وآتیناه او موږ ورکړو دتا من کل شیء هر قسمه سبب اسباب من کل شیء هر قسمه سبب اسباب هر چیز او هر قسمه اسباب او الله تعالی د دنیا ورکړي. ټول د دنیا باندې څلورو بادشاہانو حکومت کړی دی په تاریخ کې چې هغه څلور بادشاہان تیر شي او څلور په ټول دنیا حکومت کړی دی او څلورو کې دوه کافران دو مسلمانان. کافرانو کې بخت نصر او نمرود دیم په ټول دنیا حکومت وو. مسلمانانو کې سليمان عليه السلام او ذوالقرنین د دې په ټول دنیا باندې حکومت وو. ټول علاقې دي فتح کړی. فاتبع بیا دی روان شو سببا په یو لار باندې حتی تر دې پورې اذا بلغ هر کله چې دی ورسېدو مغرب الشمس زید ډوبېدو ورتا زید ډوبېدو د ورتا ذوالقرنین سفر شروع. اوس قرآن مجید دا ندی ذکر کړی چې دا سفر کو نو د سیل لپاره کو او کو دا سفر کو د علاقو فتح کولو لپاره. خو په دې سفر کې چې په کومه علاقه باندې تیریدو هغه به فتح کولی، هغه به د خپل حکومت تلاندې راوستلی. نو ډومبني سفر د چې کوم دی په طرف د مشرق کړی دی، قبله طرف ته قبله طرف مغرب ته مغرب قبله طرف ته ډومبه سفر چې کوم دی شروع کړل. کوم طرف ته جنور ډوبېږي په دې طرف باندې قبله باندې ډومبه سفر شروع کو. حتی تر دې پوری اذا بلغ هر کله چې دی ورسېدو مغرب الشمس زید ډوبېدو د نور ته کوم ځای چې نور ډوبېږي وجدها نو د اوموند د نور لرا تغرب چې ډوبېدو د انور فی عین حمیئه د تور خټو په چینه کې. ذوالقرنین چې کله یو ځای ته ورسېد په قبله طرف باندې نو مخې د سمندر راغی. چې سمندر راغی نو په سمندر کې د کشته راواغسته یا جاز د اوبو په هغه وخت کې چل شو. په هغه کې په سمندر کې سفر شروع. د دنیا اطراف معلومول چې د الله تعالی د دنیا څومره ده. نو دې په هغه کې سفر کو نو د چې په دغه ټیم کې د انور په کم ټیم کې ډوبېدو هغه ټولې اوبه وي. نو د داسې ښکارېدو لکه د انور چې دو په دې سمندر کې دننه ور ډوبېږي، حالانکه په سمندر کې نه ډوبېدو. د تورو خټو په چینه ورته چې کله په دې اوبو باندې د انور لګي که نه نو د دې د لاندې د کومه خټه شي دا توره وي، نو بیا د اوبو سره هم تورې ښکاري. د دې وجه نه قرآن مجید د هغه په ژبه کې خبره کړله چې ذوالقرنین ته داسې ښکارېده لکه د انور چې په سمندر کې ډوبېږي. نور په حقیقت کې نور په سمندر کې نه ډوبېږي، خو ده ته داسې ښکارېدله. نو الله تعالی هم هغه ژبه کې وفرمیل وجدها د اوموند د انور لره تغربو چې ډوبېدو د انور فی عین حمیئه د تورو خټو په چینه کې ووجد او د اوموند عندها د هغې سره قوما یو قوم یې ولیدو
قوم اومنتو قلنا د دې ټکي علماء استدلال کی قلنا الله يمون وت فرمایل نو کوم علما چې وی چې دا پیغمبر دی نو غي وی چې الله وی قلنا الله يمون وت فرمایل مطلب وਹੀ مو وکړه په دوان قلنا من فرمایل یا ذل قرنین ای ذل قرنین نو علما چې کوم وی چې دا پیغمبر دی نو وی چې قلنا الله يمون وت فرمایل چې ای ذل قرنین نو الله ورته وحی وکړه چې ای ذل قرنین او چې کوم وی پیغمبر نه دی نو هغه وی چې په دغه زمانہ کې یو پیغمبر د هغه پیغمبر په واسطه باندې پیغمبر ته الله تعالی وحی وکړي چې ذوالقرنین ته وایا چې دې قوم له یا عذاب ورکي یا ورته تبلیغ وکړي قلنا من فرمایل یا ذوالقرنین ای ذوالقرنین اما ان تعذب یا تا چې عذاب ورکا دې قوم لا و اما او یا دا چې ان تتخذ فيهم حسنا ته اختیار کړه د دې په حق لا باندې حسنا خپل طریقه دا قوم د دینه معلومیږي چې دا مشرک قوم الله تعالی نه باغیان نو الله تعالی او ته فرمایي او دا معلومیږي چې دغه قوم د لومبي پیغمبر راغلی څنګه چې پیغمبر نی راغلی الله تعالی عذاب نه ورکړي تر څو پورې چې پیغمبر یو قوم ته الله نیوی را لېږلی یا د پیغمبر نائب نی راغلی تر هغه پورې دغه قوم ته الله تعالی عذاب نه ورکړي نو دا معلومیږي چې دغه قوم ته مخکې پیغمبر راغلی خو دغه قوم دغه پیغمبر خبره نه ومنلې ذوالقرنین ته الله تعالی وحی وکړه یا ذوالقرنین ته وکړه خبر اختلافي ده یا د هغه وخت پیغمبر ته وکړه چې ذوالقرنین ته وایا چې دا تکم قوم ته ور ورسېدي د مغرب په طرف باندې نو دا قوم مشرک دي د الله تعالی دشمنان دي نو دی لیا عذاب ورکا قتل کا او یادا چې دي ته دعوت ورکا ته اختیار دي چې تکم خبر خوخه کو ډایرک ورنه عذاب ورکه کوم ټیکتا قتلای او کنا تدا خبره خوخه چې به ورته دعوت ورکه کو دي مسلمانان کیږي مسلمانان بشي او کنه مسلمانان کیږي نو بیا ورته عذاب ورکا تدا خبره خوخه قلنا من فرمایل یا ذل قرنین ای ذل قرن خو بیا ذل قرنین رحمه الله دا خبره اور چې به ورته دعوت ورکړي د رښتیا بیا چې کوم خبره خلکو خبره نه ده مننه هغه قتل کړي قلنا من فرمایل یا ذل قرنین ای ذل قرنین اما ان تعذب یا دا چې عذاب ورکړي دوی ته و اما او یا دا چې ان تتخذ فیهم یا ته اختیار کړ فیهم د دوی په حق لا باندې حسنا خ طریقہ دعوت والا طریقہ قال وی فرمایل اما من ظلم چو فرمایل ذوالقرنین رحمه الله فرمایل قال ذوالقرنین او فرمایل اما هر چې من هغه څوک دی ظلما چې ظلم یې کړی دی فسوف نعذبه زرد چې موږ به عذاب ورکو دته د دنیا ثم بیا يرد واپس کړی شي ثم بیا يرد بدی واپس کړی شي الی ربه خپل رب ته فيعذبه نو هغه به عذاب ورکړي دته عذابا نکرا عذاب سخت چې کوم خلکو ذوالقرنین وی زما خبره اومنله ایمان یې راوړو دی خو بچ شو چې کوم خلکو خبره اونه منله او ظلم کوي ظلم او ټول لوی ظلم څه دی څوک د الله تعالی سره شرک کوي څوک چې ظلم کوي د الله تعالی سره شرک کوي د الله خبره نه مني نغیله بډون بیا عذاب ذوالقرنین وی زور کوم زبې قتلوم او جزې قتل کوم د دنیا عذاب شو اخرت کې بیا دی الله تعالی ته مخامخ کیږي الله تعالی بوله عذاب و اما من او هر جهه غسوک دی امن چې ایمان را وړي دی او عمل صالحا او نیک عمل کړي دی فله نو د بر جزاء الحسنى بدلدن خ وسنقول او زرد چې موږ به فرمایو له دتا من امرنا د خپل طرف نه یسرا اسانی نو بدله بوتا نیک ورکو وسنقول او موږ به وایو له دتا من امرنا بخپل ما ملکی یسرا اسانه خبره مطلب دا چې کوم خلک نیکان دي دي سره به اسانه معاملې کو دي بیا موږ عذاب نه ورکو دي سره به نرمي کو او چې کوم خلکو خبره ونه منه ایله عذاب ورکو او دا د نیک بادشاہ عادت وي دا د صفت وي د نیک بادشاہ چې دی به د نیکانو سره خپل معاملې کوي او چې کوم ګناګارانی ظاهره خبره ایله به سزا ورکي ثم اتبع سبب بیا دی روان شو یو بل لار باندې حتی تر دې پورې اذا بلغ دا سبق څخه زر وی ډیر وی چې موږ ویل دی بیا حتی تر دې پورې اذا بلغ هر کله چې دی ورسید مطلع الشمس زید را خطو د انور ته وجدها د اومنتو د انور وجد د اومنتو ها د انور لاره
دا نورې اومونتو تطلع چې راختلو علی قوم په یو داسې قوم باندې لم نجعل لهم چې نه وه ګرځولي لم نجعل چې مونږ نه وه ګرځولي لهم د دوی دپاره من دونها د دې نور نه ستره څه پرده داسې وحشي غوندې خلکو په داسې خلکو باندې چې کله مغرب طرف ته کوم سفر وکړو هغو کافرانو او چې کوم مشرق طرف ته سفر وکړو نو د دې قرآن مجید ذکر اونکو چې دا کافران دي که مسلمانان دي نو که کافرانو نو بیا به ورسره ذوالقرنین هم اکه معامله کړي که به چې د هغې سره کړې وه او که مسلمانان وي بیا به سره ښکلې معامله کړي نو په داسې خلکو باندې د مغربي په مغرب طرف چې کوم سفر وکړو په مشرقو مغرب او کافرانو خو چې کوم سفر مشرق طرف ته وکړو نو دا داسې خلکو چې د دې کورونه نو بس په غارونو کې پاتې کېدل روایتو کې راځي چې جامې هم نه وي بس ګرځېدل به خو چې نور به پې تېر شو ځنګل طرف ته به منډه او بعضې روایتو کې راځي چې دا داسې خلکو چې جامې به هم نه وي نور هم په څه باندې نه پوهېدل خو چې کله پې نور تېر شو سمندر ورسره خو سمندر ته به ور ودانګلی کې به ناست شو چې نور به لږ مدم شو بیا به راووتل خپل کار کسب به یې خو دا ځنګلي غونده کې خلک نو په دې خلکو باندې د ذوالقرنین رحمه الله تېرېدل وشو دغه خلک یې ولیدو وکذلک دغه رنګې وقد احطنا او په تحقیق سره مونږ راګیر کړي وو بما هغه څه لدیه چې د ده سره و د ذوالقرنین سره و خبره په خپل علم سره الله وي دا د سره چې څه دا ټول زمونږ په علم کې مونږ ورله ورکړي وو مونږ د دې پته وه چې دله مونږ کم سامان د بادشاهۍ ورکړی دی ثم اتبع سببا بیا دې روان شو په یو بل لار باندې دا دریم سفر دی دا سفر شمال طرف ته بیا کړی دی ثم اتبع سببا بیا دې روان شو په یو بل لار باندې حتی تر دې پورې اذا بلغا هر کله چې دې ورسېدو بین السدین د دوو غرونو منسته صد د دیوال ته هم ویلی شي او غر ته هم ویلی شي د دوو غرونو منځ هغه درې ته ورسېدو وجدا نو د اوموندو ذوالقرنین اوموندو من دونهما د دې نه اپله قوما یو قوم لا یکادونا چې نږدې نه وه چې دوی یفقهون پوه شي قولا په خبره باندې نو دوی چې دغه قوم سره مخامخ شو نو دغه قوم چې کوم د دوو غرونو هغه طرف ته نو دوی نه د هغې په خبره باندې پوهېدو او نه هغې د ده په خبره باندې پوهېدو او ذوالقرنین رحمه الله سره خپل فوج او خپل ساز و سامان هر څه برابر دا روان دوی نه پوهېدل نه دوی د هغې په خبرو پوهېدل نه هغې د دوی په خبرو پوهېدل نو منځ کې ترجمان مقرر شو نو هغه راغی او دغه قوم شکایت وکړو د یاجوج ماجوج نه چې یا ذوالقرنین ته الله تعالی حکومت درکړی دی هر شی درکړی دی نو ته به مونږ باندې ټیکس مقرر کړه یا مونږ تاله دې پیسې درکړو خو داسې وکړه چې د دې نه مونږ د تکلیف ته دي راځي زمونږ څاروي لالي زمونږ خلک ولي وجني یا وحشي خلک دی نو دی مونږ ته نقصان را رسي نو د دې دوو غرونو په منځ کې یو دیوال وکړه نو که ته زمونږ نه هر څومره پیسې الې هغه به درله درکړو خو چې مونږ د دې یاجوج ماجوج د فساداتو نه د دې نه چې کوم دی بچ شو ذوالقرنین رحمه الله ورته وایي چې ساو سامان ما سره ډېر شی دی خو صرف مال کسان راکړئ مزدوران راکړئ چې هغوی زما سره مزدوري وکړي او ماله دا څیزونه چې کوم دی د اوسپنې خښتې جوړېږي او بیا هغه ما سره کېږي دا دیوال سره مضبوط کوي بیا تانبه راوړي یا تانبه پې ور واړم چې دې زه مضبوط دیوال وکړم بس هغې ویې ټیک ده نو بس هغې اوسپنې خښتې یې راوړلې د هغې نه مضبوط دیوال وکړو او بیا هغې ته اور ورته کړو او دې دې بنۍ ورته وهی بنۍ ورته وهلې هغه اوسپنه مکمل چې کوم دی ویلې شوله او بیا به د پاسې نه ویلې شوې تانبه هم ور واړوله هغه دیوال یې نور مضبوط یاجوج ماجوج ته دغه دیوال دی نو هغې اوس نشي راوړېدلی او قرب قیامت چې کله قیامت راځي د هغې نه مخکې د قیامت په غټو علامو کې وایي هغه دا ده چې یاجوج ماجوج به راپرانستلی شي او دوی هر سهار دغه دیوال چې کوم دی کني یو معمولي غونده کې سورې به کې وکړي نو دوی وایي سبا به دا دیوال ختمو ابله به اورو نو چې کله سبا ووي انشاءالله ورسره ونه وي چې سبا شي دیوال بیا روغموټ شي او چې کله قیامت د دې ته راوتو وخت شي نو چې دوی به یې کله نرۍ غونده کې سورې وکړي نو دوی به وایي انشاءالله سبا به دا دیوال ماتو چې انشاءالله ووي نو سبا به هغه دیوال مات کړي او بیا به راووځي
قالو دوی اویل یا ذا القرنین اے ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج بشک دا یاجوج ماجوج مفسدون دی فساد کوونکی دی فی الارض پس مکه کی فهل نجعل پس مون به وګرځو لکه ستا دپاره خرجن ټیکس مونږ به وګرځو ستا دپاره خرجن پیسې علا په دې شرط باندې ان تجعل دا چې ته وګرځې بیننا په مابین زمونږ کې و بینهم او په مابین د دوی کې سدا یو دیوال قال ذوالقرنین ویل ما مکنی هغه طاقت چې ما ته راکړی دی ما هغه طاقت مکنی چې راکړی دی ما ته فيه په دې حق لباندې ربي رب زما خیر هغه ډېر غوره دی مطلب یې دو چې پیسې ماله مره پیسو ضرورت ما سره نشته دی او ما ته چې الله تعالی کوم طاقت راکړی دی نو هغه ډېر غوره دی بادشاهي راته راکړی دی حکومت راته راکړی دی سامان راته راکړی دی فاعینونی نو تاسو زما مدد وکئ بقوت په قوت سره په طاقت سره په قوت سره په مزدوري سره زما مدد وکئ کسان راولې چې ما سره مزدوري وکړي دلته اجعل زبا وګرځوم بینکم په مابین ستاسو کې و بینهم او په مابین د دوی کې ردمن یو دیوال آتونی راوړې ما ته زبر الحدید خخت د اوسپنې خخت راته راوړې حتی تر دې پورې اذا ساوا هر کله چې برابر شو بین الصدفین په مابین د دې دوه غرونو کې قال نو وی فرمایل قال انفخوا نو وی فرمایل چې پوک وه اوس د دیوال چې کله ور واغستو ورته ډېر سپوکی ورکاوه ور وته ورته کو دله پوکی ورکاوه بنای چې د خلک څنګه وي تک بنای وته وخه حتی تر دې پورې اذا جعله هر کله چې وګرځید دغه دیوال نارن ور سراسری ور واغستو ور وګرځید قال نو وی فرمایل آتونی روړې ماتا افرغ چې واړو ما علیه پدی باندې قطرا ویل شوی تانبا چې ویل شوی تانبا په ور واړو هغه ویل شوی تانبا په واړه ولا فمستطاعوا بیا دوی طاقت نه لرو ان يظهروه د دې دا چې دوی راوړي د دې د پاسه ومستطاعوا او دوی طاقت نه لرو له د دیوال د پاره نقبا د سوري چې دی به سوري دی به د پاسه راوړي دي شو نه دا دیوال ماته ول شو قال نو فرمایل ذوالقرنین هذا رحمت دا رحمت من ربي زما د رب طرفنا فاذا جاء وعد ربي پس هر کله چې راشي وعده زما د رب جعله نو وبګرځي دی دیوال لرا دکا هوار میدان یا ریزه دا دیوال په ټول ریزه وګرځي چې کله د الله تعالی د وادي وخت راشي قیامت راشي یعنی د قیامت نه مخکې چې کله د دې یاجوج ماجوج چې کوم ټیم الله تعالی مقرر کړی دی هغه ټیم راشي او الله تعالی د دیوال ریزه وګرځي وکانه وعد ربي حقا او د وعده زما د رب حقا بس د حدیثه پر بو ان شاء الله د پر مونږ ویلو سبا نو بیا ان شاء الله دا لګل کوي کوي دغه دور تفصیل شته دیم نه خدای د ذوالقرنین رحم الله واقعا تاریخي واقعا سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك او جاو 50 کس چې دا دیوال دا پلان او د منځ فاصله 100 میل بالکل سبحان الله وبحمده الحمد لله رب العالمين